نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو یو انسان خپل خزه ته طلاق ورکو، نو د خزه عدت شروع شو، نو دا سړی د خپل خزه به د عدت دوران کې د دې خزه د خور سره یعنی د خپل خینی سره نکاح کول شي او کنه. په الدر المختار کې علامه حسکفی رحمه الله فرمایي والجمع نکاحا وعدتا ولو من طلاق بائن. چې کله یو سړی د خپل خزه ته د دریو نه کم طلاق ورکی، یعنی دوا یا یو طلاق ولا ورکی، نو دا خزا د خاون په نکاح کې من وجهین داخله ده او نکاح برقرار ده. وجه دا ده چې کله د دریو نه کم طلاقونه نو خاون ته د رجوع حق حاصل دی. نو کو طلاق رجعی وي نو قولا یا فعلا د خاون رجوع کی، او کو طلاق بائن وي نو خاون د تجدید نکاح کی. مطلب خاون ته چې کله د درو طلاقونه کم طلاقونه ورکړي نو خاون ته د رجوع حق شته. نو دینه معلومیږي دا چې د دې خزه او دغه خاون په مابین کې من وجهین نکاح برقرار ده. نو چې کله نکاح برقرار ده نو دا دغه خزه د خور سره نکاح نشي کولی، یعنی د خپل خینې سره نکاح نشي کولی. البته کله چې د خپل خزه عدت پوره شو او دوته رجوع نه وکړي نو د عدت د پوروالي نه پس بیا د دا حق شته چې دا کمه چې اول خینې کې دا اوس هغه سره نکاح کولی شي. والسلام.